سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډیر بد خبر. زر تر زره بن هسپتال ته ځانونه ورسوي. ملګرو دغه روجمادي څخه 15 منټ مخکې بلاست شوی دی، دماکي شوی دی، خودکش حمله شوی دی چې پکې کورونه راولیدلي او په درزنو خلک پکې مړه او په درزنو زخمیان هم دي، پکې ماشومان، واړه، جنکۍ، یعنی په مختلفو ډیر خلک چې کوم دی هغه پکې مړه دي. خو لا هم امدادي چې کوم سامان ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 دی، نور کوم امدادي هغه دي ډاکټران دي، داسې کوم نور فارغ دا وخت هغه څخه خاص دي چې لاړ شي او دغه بن هسپتالونو ته ځانونه ورسوي، ځکه چې هلته ډېر زیات ضرورت دی. کوم ملګري او نږدې ورته د خون د وینې لپاره چې کوم دی هسپتالونو ته ځانونه ورسوي، ځکه چې ډېر زیات بد حال شروع دی. لا هم تر اوسه دغه ډزې شروع دي، په یو بل باندې سخت فایرنګ روان دی. په دغه کې ورسره کورونه هم راولیدلي دي، خلک پکې د ملبې لاندې شوي دي. تر دې دمه معلومات کنفرم هم لا هم نه دي چې څومره مړه دي، څومره زخمیان دي، خو په معلوماتو مطابق دې وخت پورې 12 نفر چې کوم دی هغه زخمیان شوي دي، ورسره 15 نفر هغه د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، چې پکې ماشومان او وړکي جنکۍ هم دي. دغه جنګ چې کوم دی ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی. ملګرو باید غږ پورته کړئ او ویډیو د سره شیر کړئ. ټول امدادي څومره چې هم کولی شي ورشي خپل، یعنی څومره هم امداد، څومره مدد، څومره هم منډه وهلی شي له دغه کورنو څخه، د دغه زخمي خلکو څخه، د دغه غمځپلو خلکو څخه چې کوم دی ودرېږئ او په سوشل میډیا په رسنیو باندې بالکل اکټیو شئ، چمتو شئ، د اواز د نړۍ ته ورسوئ. دا غږ پاکستاني میډیا چې کوم دغه مکمل خاموشه ده، هغه هیڅ غوږ نه راپوي په دې باندې، ځکه چې پښتانه مړه دي، ځکه چې پښتنو خاوره ټارګټ ده، ځکه چې پښتانه ماشومان، زنانه مو داسې خلک مړه دي چې هغه ته د سره په سړي په نظر کتل نشي، د انسانانو په نظر ورته کتل نشي. ټولو ملګرو څخه خواهش دی چې اواز ورته پورته کړئ.